د دې ننني محفل غرض دا دی چې دا ژوند چې دی نو دا ډېر زیات مصروفه دی او خاص کر چې کله دا سوشل میډیا راغلی ده نو دې زمونږ مجلسي ژوند ډېر خراب کړی دی. زمونږ د حجرې کلچر ته ډېر لوی نقصان رسولی دی. بس هر سړی چې دی نو کور کې ناست دی او بس ځان له خپله دنیا ده او موبایل ورسره دی او هغه فیسبوک کوي وټساپ کوي. نو زمونږ د پښتنو کلچر ته ډېر لوی نقصان رسېدلی دی. مونږ دا غواړو چې یاره مونږ د دې سره سره دا هم د وخت ضرورت دی، مونږ دا پرېښودی نه شو. جدت او روایت به یو ځای چلو. زمونږ مسله دا ده چې مونږ کله جدت راشي نو مونږ روایت پرېږدو. کولر راغی نو مونږ منګی او مټکی مات کړه. ترماس راغی نو مونږ چانک پرېښودو. نو دغه شان ډېر څیزونه پیپسي راغله نو شملې یې روکې کړې. لاوڼ روک شو، بوساړې هغه ملکي چرګان هغه هر څه روک شو. د یورپ تاسو وګورئ، یورپ ته دا د هغې پیداوار دی د سوشل میډیا. خو یورپ کې اوس هم هغه روایت شته. په دې لندن کې یو خاصه زړه آبادي ده چې هغې اوس هم محفوظه ساتلې ده. او موږ که سوچ وکړو نو په دې برطانیه کې بادشاهي نظام دی، شاهي نظام دی. هلته ملکه ژوندی ده. هلته د ملکې هېڅ اختیار نشته. د ملکې او د بادشاه هېڅ اختیار نشته. صرف د دې دپاره هغې دغه نظام ساتلی دی چې دا زموږ روایات دي. نور هلته پارلیمنټ دی، وزیر اعظم دی. خو ملکه او بادشاه د دې وجې ده چې دا چونکې د سوونو کاله را روان دي نو هغې صرف روایتا دا محفوظ ساتلی دي. ښه دلته سوشل میډیا راله مونږ لایبرري ختمه کړه. زمونږ ټول هلکان کشران هغې په لیپټاپ کې یا په دې موبایلو کې چې کوم دی نو هغه سافټ شکل کې کتابونه ګوري. په یورپ کې اوس هم لایبرري آبادي دي. هلته اوس هم چې یو کتاب چاپ کېږي د هغې 15,000 او 6,000 کاپۍ چاپ کېږي. کتابونه هلته باقاعده قطعي شي، باقاعده کتابونه خلک ګوري. دلته زمونږ لایبرري شاړې شوې. نو د خبرې مقصد مې دا دی، هغه تمهید رانه وکړل شو چې یاره د اختر یو داسې موقع چې دې کې خلک راغونډ شي، کشران مشران شاګردان استادان. نو ما دا غوښتل چې یاره مونږ هم دا خوشحالۍ چې دا مونږ خپله جوړو. خوشحالۍ چې دی دا ته به په خپله ځان ته پیدا کړې. په دې ازغن ماحول کې به ته خپله ځان ته خوشحالۍ موقع پیدا کړې. نو ما ته شاګردانو دوه درې وویل چې یاره مونږ درځو مبارکۍ له ما ورته خیر دی چې راځئ نو په یو ورځ باندې راشئ. نو د هغې خوند لږ ډېر او بیا په تېره تېره مونږ سره دوه درې چې څنګه ما نومونه واخیستل شاعران دي نو د هغې به م وورئ، یو بل سره به ګپ هم ولګي. نو دا د هغې سلسله کې د اختر نن اخري چوټي ده او دا اخري چوټي ما د خپلو دې شاګردانو په نوم باندې کړې ده. زه په خیرالۍ وایم څنګه چې ما وویل. عبید غیورو زما په خیال زما په تاسو کې ټولو نه سینیر شاګرد دی، ایم فل پي ایچ ډي سکالر دی او د اردو پروفیسر دی. دغه شان حیات چې د کیمرې شاته ولاړ دی او دا ټول کمال د ده دی. زمونږ دنیا چې پروګرام ګوري نو د حیات په وجه به ګوري. په سوشل میډیا کې دغه یو نوم دی نوید زمونږ عادل امین. دا چې دی نو زما خوشدل خان د غازي کوټ شاګردان دي او دوی هلته یو تنظیم جوړ کړی دی غازي کوټ ویلفیر ارګنایزیشن چې هغوی په لږ وخت کې ډېر غټ کار وکړو. زما په خیال زما په دغه فخر دی او موږ په دې خوشحالېږو چې زموږ دا کار مخ پر وړاندې روان دی. دغه شان چې دی نو صابر تنها زمونږ د نظر د کلي ډېر تکړه شاعر دی. فهیم زما شاګرد دی، اوس دغه کې ایم بی بي ایس کوي. دغه شان حمزه زما یو ډېر ټیلنټډ شاګرد دی، نن سبا چې دی نو تیاري کوي د آی ایس بي دپاره. دغه شان زما بل شاګرد حمزه ناصر چې بورډ کې درېم څلورم پوزیشن اخیستی دی. عیسی منان دی چې هغه ځان له چې دی یو آیکان دی او نن سبا لاهور کالج کې د الیار حسین کالج کې ادبي هلو ځلو کې عیسی اخلي. نو دا ورځ ما د دې په نوم باندې کړې ده. زه به خواست وکړم خپل زمونږ تکړه ملګری نوی چې زمونږ په دې قافله کې شامل شوی دی صابر تنها ته چې راشي خپل کلام پیش کړي.